بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. څنګه وړو خیر صحت خو ده خامات استا رسول خدا سبق شروع کړو نو دا موږ د دې پور ویلې او د دې کی پوره او دا غیر پس نیا سبق بننے انشاءاللہ واو تاسو ماته لږ په توجه وکړئ کېدوي لوگ ان باتوں کی وجہ سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بن گئے. کله چې نبی رسول الله خلکو ته نصیحت وکړو چې لکه الله یو دی الله شریک په نامه هیڅوک نشته نو دغه خبرو د لاسه خلک چې وو نبی رسول الله هم دشمن شو بیا او بودوں کی پوجا نہیں چھوڑنا چاہتے تھے هغه ځکه پیغمبر اسلام بده شو چې هغه د بوتانو عبادت چې وکنه دا نه پرې خودلو چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دینے لگے نداغین اور رستا نبی علیہ السلام ته د تکلیفونو رسول هم شروع کړو. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس راستے سے گزرتے تھے نبی علیہ السلام چې په کومه لار باندې روانو شریر لوگ اسے راہ میں کانٹی بچا دیتے تھے نو هغه کم چې شرر والا خلکو شریر لکه ناکاره کم چې لکه نبی علیہ السلام بد شو نو نبی علیہ السلام ته په لار کې غنی اور غرزولې جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے تھے کم خلکو چې په نبی علیہ السلام باندې ایمان راوړلو ان کا جینا مشکل ہو جاتا تھا چې چا په پیغمبر اسلام باندې ایمان نه وړون د هغه خلکو هغه لکه زندگی چې دا په مشکل کې وګرځېدو په سره بیا ډیر ظلمونه کولو. دشمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو دوپہر کے وقت تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیتے وہی کنا وہی دشمنان چې وکنه نو نبی علیہ السلام چې کوم خوا مرګرو کوم چې اسلام قبول کړی و نو هغه به د ماسپخین په وخت کې تپتے ہوئے چې کوم لکه په ماسپخین کې تاسو خیال وکړئ د دې نور سره د شګه ډېره زیاته ګرمه ریت نو په دغه باندې به دوی سم لولو اور ان کی سینوں پر پتھر کی سیلیں رکھ دیتے تھے او د نبی اسلام چې کوم د خوا خلکو چې اسلام قبول کړل دا غو په سینو باندې به د ګټو سلی کې خودل سم لوشه ګټ به کې خودل. کوئی اکیلا مسلمان قابو میں آ جا تو اسے پکڑ کر خوب پیټته او چې کله به یوازې مسلمان بوته چې میلاو شو په لار باندې نه هغه به لکه په خپل قابو کې واغستلو او هغه به خوب وهلو غریب به لکه سم په عذاب کو. لیکن ان تمام تکلیفوں کے باوجود کسی مسلمان نے اپنا دین چھوڑا بلکہ اسلام کی محبت ان کے دلوں میں اور بھی بڑھ گئے. وہی کنا وہ چې کله به دوی مسلمان نه ټینګو او به وهلو چې تر د خپل دین نه اورته چل کې نه دوبه دا غیب باوجود با الله پاک دا غو جوړ دي چې محبت اسلام وګرځولو چې دا غو په جوړ کې با محبت نور هم سیوا شو د اسلام سره به مینه سیوا شو. مکه والوں کا ظلم جب حد سے بڑھ گیا چې کله د مکه د خلکو ظلم د حد نه سیوا شو تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رفیق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لے کر مدینے گئے. وہی کنا او چې کله د کفارو د ظلم په مسلمانانو باندې ډیر زیات سیوا شو نه دا غینه ورستا کم رفیق چې کم رښتونه اصحابیو کنه ډیر زیات پاک اغا نبی رسول الله د خپل ځان سره روان کو مدینه ته هجرت وکړو. مدینہ کے بچیوں نے خوشی کی گیت گا گا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا. وہی کنا وہی د مدینه چې کوم ماشومان او ماشومانو هغه په خوشحالي باندې گیت لزړه غا आवाजونه غونډه کی شروع کړو او د نبی اسلام استقبال راغی په ذریعہ باندې وکړو. مدینه کے لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پیار کرتے تھے. د مدینه چې کوم خلکو هغه په نبی اسلام سره ډیره زیاته مینه کوله. یہاں مسلمان بھی کافی تعداد میں موجود تھے. زاغی وجہ داوا چې الته کې مسلمانان ډیر زیات تعداد میں موجود ہوں. مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد مسلمانوں کی تعداد بڑھتی گئی. وہی کنا وہی د مدینه ته چې کلم نبی اسلام هجرت وکړو نو پاغي کې د مسلمانانو تعداد جو رستورس ډیر شو. مکه کې او لوگ جو اسلام کے دشمن تھے د مکه هغه خلک چې کم د اسلام دشمنانو دین کی ترقی نہیں دیکھ سکتے تھے چې د دین اسلام ترقی هغه نشولې د لکه بدی به شو د مسلمانان چنانچہ ان کی اسی دشمنی کی وجہ سے مسلمانوں کو بہت سے لڑائیاں لڑنی پڑی. نداغې د وجنا د مسلمانانو د خپل دشمنانو سره ډېر زیاتې لړایانې چې جنگونه هغه وجنګېدل لکه به وکړي کې ډېر زیات جنگونه پکې وشول. آخر مکه والوں کو زبردست شکست ہوئی. نو مکه ته ډېر زیات یو ښکلی شانتي شکست میلاو شو د مسلمانانو د طرفه اور اسلام کو فتح نصیب ہوئی او اسلام چې هغې ته فتح میلاو شوله.
हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हर मुसलमान के लिए बेहतरीन नमूना है। वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदगी जे दा मुसलमान दपारा ढेर ज़्यादा बेहतरीन नमूना दा नमून दपारा यो नमूना दा कना कि लगे इंसान मुसलमान खपल ज़िंदगी संग बस तरीक़ा तेरावल पकार दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया को बराबरी सच्चाई, कुर्बानी और इंसाफ का सबक दिया। नबी सलाम दغه खबर نه دا خبره معلومیږي چې په دنیا کې د برابرۍ والا سره د چا نه ځان اوچت نه دی پکار، رښتونی سچایي، رښتینواله، قرباني او انصاف سبق خلکو ته وښوله چې داسې قسم تکلیفات په هغه باندې تیر شو او د هغې باوجود هغوی د اسلام نه خپل مخ نه دی اړولی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ہم سب صرف اسلام پر عمل کر کے اچھے انسان بن سکتے ہیں. نبی علیہ السلام فرمایل چې موږ صرف په اسلام باندې عمل وکړو نو موږ ډیر زیات ښه انسانان پاتې کېدی شو. نو موږ له پکار ده چې موږ هر ماشوم، تاسو ته زما دا نصیحت دی چې هر ماشوم په دې خپل سبق باندې توجه وکړي او بل دا ویډیو ریکارډینګ دی تاسو په بار باندې په کرخه نه پوهېږئ نکاتی شي او بیا هم نه پوهېږئ. نو د خپل مور پلار سره خبره وکړئ، خپل پلارانو سره، خپل مشرانو ورونو سره چې هغو زما سکول چې کوم ایپس دی چې په هغې باندې تاسو د سکول سره رابطه وکړي نو دوباره دغه لیکچر تاسو ته هم هغو ویډیو چې یا دغه راړولی شي. نو کوشش به کوو چې تاسو ته دا هر دغه چې ولې سبق باندې ځان پوه کړئ. سره د ریډینګ بله دا د اردو سبق دی. نو اردو په سبق کې به روزانه یو خوشخطي خامخا لیکئ. نو دا به تاسو یاد ساتئ د خیره سره. او بس دا سبق چې دا زمونږ پوره شو، دا یو چپټر چې دا ختم شو. الله پاک خو ښه ساته. شکریه. السلام علیکم.